باندې د عقیدت ګلونه وړاندې کوم. ملګرو لسم کار وشو چې مرتضی جیلاني خان ورسۍ هر کال جوړوو او ستاسو سره مخامخ پر سیاست د پارټۍ پر قومي بین الاقوامي سیاست باندې خبرې سره کوو. خو ملګرو وخت نا وخت دی زه به صرف یو څو خبرې درته وکړم. په اول سر کې به زه صوبایي کابینټ ته او خصوصا د پشین کابینټ صدر بهاري کاکړ صادق کاکړ ته په دې درنه جلسه جوړونکي باندې مبارکباد ورکم. محنت یې کړی و او نن دا جلسه دا ثابتوي چې عوامي نېشنل پارټۍ په پښتني وطن کې په هر ښار په هر کلي کې درنې جلسې کولی سي او د خپلو مشرانو او د خپلو ملګرو کم چې د دوی ورځې دي هغه په درناوي جوړولی سي. ملګرو لنډې خبرې په دې بنیاد درته کوم چې لکه تېرو ملګرو چې درته وویل پارلماني سیاست دی نظریاتي سیاست دی. د باچا خان یو فکر چې د 100 کاله څه دی پښتنو ته ورکړی دی پر دې بنیاد یې ورکړی دی چې امن غواړو د دې وطن دپاره جوړه غواړو په دې وطن کې جرګې او مرکې غواړو او په دې بنیاد چې د پښتنو سره د انګریزانو یا د هغه احمدشاه بابا د وخت سره په مختلفو وختو کې ظلمونه سوي دي او بیا د هغې نه پس چې کله دا وطن جوړ سوی دی پاکستان د 1947 بیا چې په کومو نومو سره موږ ته کم لقبونه راکړي دي د غدارۍ په بنیاد باندې او بیا یې موږ ته دومره شهیدان راکړي دي لکه د بابړې لکه صفانۍ په زراو شهیدان او بیا چې راځې تر نن ورځې پورې کله 2008 څخه د 2014 پورې صرف دا تاریخ راواخلې نو نیم سوه شهیدان تا مشران تا وزیران تا د وزیرانو بچان تا د پارټۍ مشران په مختلفو شکلو کې مړه شهیدان ورکړي دي. خو خبره دا کوم چې دا مړه د چیش دپاره کړي دي او د دې دپاره بابا به څه ویل نو دا به ویل چې امن غواړو. په دې سره جنډه انګریزان د دې وطنه ایستلي دي په توپک او په بارود یې نه دي ایستلي. نن چې موږ ته چا توپک او بارود په دې وطن کې راکړي دي د کوم مقصد دپاره راکړي دي؟ د دې دپاره چې موږ ټوکړې ټوکړې کې زموږ اتفاق او اتحاد را خراب کړي. موږ ته یو داسې ژوند چې هغه د تباهۍ او د بربادۍ وي هغه زموږ څه واخلي. نو ملګرو پر موږ باندې بیا مختلف نومونه ایښودل کېږي. که موږ د حق خبره کوو نو یې غدار دی. که موږ په صوبایي خودمختاري غوښتل ول دا ملک تقسیموي. که موږ وویل چې پښتونخوا راکړه ول دا غدار شو. نو نن موږ ته دا ثابته ده چې عوامي نېشنل پارټۍ د دهشتګردۍ خلاف چې کوم جنګ کړی دی په دې وطن کې نو هغه هېڅ چا نه دی کړی. هغه که دلته فورسز کړی دی نو عوامي نېشنل پارټۍ سره هغه سم د لاسه ولاړه. په 2008 او په 2014 کې چې دا کوم شهیدان ورکړي دي د دې د تحفظ دپاره ورکړي دي او داسې به یو وزیر هم ولاړ شي خبره به کوي چې دا په خپل بنیاد باندې کړي دي د دوی عملنامه وه. دا د دې پارټۍ د شهیدانو یو ورځ نه ده دا په زراو ورځې ورکړي دي او د دې وطن دپاره. او نن که د پارلماني سیاست زما پارټۍ کوي نو د پارلمان خپله ژبه وي خپل ترتیب وي خپله طریقه یې وي. موږ دا نه دي ویلي چې موږ دا وطن ماتو پاکستان ماتوو. موږ په دې وطن په دې پاکستان کې موږ د پښتانه د بچي دپاره تعلیم غواړو امن غواړو خوشحالي غواړو. نن زما په مدرسه په سکول په هسپتال په وکلا کې چې کوم تباهي او بربادي راکوي دا نه غواړم. نن زما خلک د علاج پیسې نه لري د دغه کلي څخه تر کوټې پورې نشي راتللی. زه دغه ژوند غواړم چې دا پښتانه په بچي باندې یو خولۍ کښېږدم یو د امن او د خوشحالۍ سپینه کښېږدم چې خلکو ته دا وښکاره کړم چې زه د تشدد نه زه د باچا خان پر امن د عدم تشدد پیروکار یم او دغه ژوند غواړم. موږ کله ځان نه دی خس کړی که په پارلمنټ کې ناست یو ټیک درته وایم چې زه د آیین پاکستان تحت دلته ژوند تېروم. ما په هغه حلف نامه کې دا ویلي دي لیکن ته خپل هغه فرض پرکه چې نن ته زما د ملګرو سره او زما د بچیانو سره کم
کوم رویه کوي نن زما که یو د صوبایي کابینټ یو ملګری چې زموږ پریس سکرټري دی اسد خان چې نن یوه نیمه میاشتې کېږي د دې وطن څه ورک دی هر چا چې کړی دی نو موږ دا ویلي دي چې په کار دی د دې حکومت د هغه ادارو دا فرض جوړېږي دا د دوی په ډیوټي کې راځي چې دوی خپلې هغه هلې ځلې زیاتې کړي زموږ دا سړی راولي دې منځ ته او د دې موږ غندنه کوو بل څه مزاحمت بېرته وکړم زه په خپله د حکومت زه په خپله په حکومت کې ناست یم نو زه دا ورته وایم که په اسمبلۍ کې وي که د جلسې په توسط سره وي چې باید دا یو ناجوړه او یو ناروغه او که ناجوړه هم نه دی که ناروغ هم نه دی صحتمند دی نو زما د ملګري سره ولې په دې طریقه باندې دا رویه چې هر چا کړې ده په کار د چا دارې د دې پوښتنه وکړي او ژر تر ژره د دې بازیابي وکړي دا زموږ د ټولو د دې پارټۍ پر دې ځای باندې دا مطالبه ده نو ملګرو زه مختصرا دا درته وایم چې دا یوه خبره زړه ته واچوئ که موږ په وزارت کې ناست یو او که موږ پر د پښتنو سره د خاورې پر یو کمبله ناست یو زموږ نظریه به د باچا خان د عدم تشدد وي او موږ به د پښتنو د سر سودا نه کوو او نه دا وایو چې کله هم موږ په دې ملک پاکستان کې یا د پنجابي یا د سندي یا د بلوچ یا د سرایکي د دې د حقوقو سودا کوو یا ورځو د دوی پر حقوقو باندې قبضه کوو هر سړی دلته د خپل عزت او د نفس د ژوند مطابق خپل ژوند کولی شي خو لیکن د پښتانه د حق د خوړلو یا پر هغه د قبضه کولو زه چاته اجازت د عوامي نیشنل پارټۍ نه ورکړي او هغه ترقي پسند قوتو ته هم دا وایي چې ملګري غواړو او ملګري در سره کوو او په هر شکل کې چې وي او په هر سټیج پر هر بنیاد باندې چې زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ تاریخ داسې دی چې کله هم شاته نه دی پاته شوی هر وخت مخ په وړاندې روان دي او پر داسې نه یې ګولۍ خوړلې دي د وطن او د خپل بچي دپاره نو دا درته واضح کوو چې موږ پرې امن او خپلواکي غواړو صرف دومره درته وایم چې پښتانه په دې پاکستان کې شپږ نیم اووه کروړه پراته دي یوازې اووه پنځوس لکه آبادي په دې بلوچستان کې لري درې نیم کروړه په پښتونخوا کې پراته دي تقریبا شپېته اویا لکه په کراچي کې پراته دي دا چې په پنجاب کې راواخله 2 کروړه دومره آبادي ده نن زه د سیند څه هم زیات یم خو موږ په خپل وجود نه یو خبر موږ په خپل طاقت او په اتفاق نه یو خبر نن هغه خلک راځي په موږ کې داسې لارې پیدا کوي چې موږ سره تقسیم کړي او موږ سره به اتفاق کړي نو موږ له پکار دی چې موږ چې هر ځای پراته یو که دلته پراته یو که د دنیا په هر وچ کې پراته یو چې موږ یو غږ یو اتفاق او اتحاد وکړو او هغه صرف امن دی امن د باچا خان په لار راځي سي نو زه دا څو خبرې په اخر کې بیا د عبدالله خان کاکړ ته د خپل طرفه سره په دې پارټۍ کې د شمولیت پر دې موقع باندې مبارکباد ورکوم او دا یقین ورکوم چې مخکې ملګری اوس هم ملګري یو او خپل دا تحریک د پښتنو مخ پر وړاندې بیا یو په اخر کې زه ستاسو یو جهان مننه ستاسو ټول کور ودانۍ وایم او د پښتون د تنظیم خصوصا چې موږ ته دعوت راکړي او د څو خبرو موقع یې راکړه آباد او خوشحاله اوسئ د خدای په امان